بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم ستاسو ورور او تاسو ګورئ اکټیو ټي وي. نن ستاسو لپاره یو بل زبردست معلوماتي او ډیره خوندوره ویډیو راوړې ده. دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. په دې ویډیو کې به موږ په دې خبره کوو چې درس نظامی چا ایجاد کړی دی او درس نظامی څه شی دی. مکمل تحقیق به د مفتی محمد منیر شاګر صاحب نه اورو. دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. راځئ چې دا ویډیو وګورو چې مفتی صاحب څه وایي. درس نظامی چې دا کم په ټوله دنیا باندې جاری دی، دا لاډ میکالې او شیخ نظام چې کم په هندوستان کې کم خاندان تیر دی، مدرسه نظامیه د شیعاګانو وضع کړی دی. دا کم درس نظامی چې مولا وایي دنه ته وایي چې دا سني دی، ځکه چې مولا ته مجوس تا ته پته شته جامع ازهر چا جوړ کړی. لږ تاسو نیټ وګورئ. جامع ازهر مدرسه دا چې بل ورځ مړ شه کریم اغا خان خو پیژنې کړ، دا د دوی پرکې اسماعیلی شیعاګانو فاطمیینو جوړه کړې ده. ستا دینی مرکزونه ستا مسلمانانو نه دي جوړ کړي. ستا پلار به پکې اسلام پړاو کړي چې د فاطمیینو د اغا خانی شیعاګانو مرکزي هغې کې به ستا دین پړاوي. درس نظامی چې دا کم په ټوله دنیا باندې جاری دی، دا لاډ میکالې او شیخ نظام چې کم په هندوستان کې کم خاندان تیر دی، مدرسه نظامیه د شیعاګانو وضع کړی دی. دا کم درس نظامی چې مولا ووایي دنه ته وایي چې دا سني دی، دا به ټوله ورځ دقسې غاپي لکه چې دا اوس غاپي، دغ پسې منځ نه کېږي او دغ پسې منځ نه کېږي. هلکه خدای دې غر که چې غر کړي. تا دین دې دپاره ویلی چې خپلو خلکو سره بغض کوي، صرف پرکې جوړوي. نو بنیادی شی مسلمانه څه شی دی؟ تا سره صرف دا قرآن نه، تا سره نبی شته چې ته راپاڅوې ورته ووایي چې الله څه وي، او موږ چې دا پلانی کار وکړو الله پرې خفه دی او که خوشحال راپاڅولی شي. څوک شته چې بری وخیجئ؟ ټلیفون شته؟ تا سره صرف دا قرآن، او دا قرآن ته دې نه تا ډوکي ایستي دي. دا پلانکي آیت چې ووایي دا بره ثواب دی، دا پلانکی آیت چې وایي محبت د پاره دی، دا د عشق د پاره دی. ای مسلمانه خدای راستی چې صحابه کرام را پاڅي چې پتا به شروع کوي امریکایانو ته بس نه، امریکایان دروغ نه وایي، برطانیه فراډ نه کوي، 2 نمبر شی نه خرڅوي، دوکه نه کوي. چې صحابه کرام توره پلاس په دې میدان باندې راوځي پتا به شروع کوي، وایي بچې دا د ګرګس هندو اولاد دی. ستا اسلام څه شی دی؟ ستا اسلام صرف هندوانی مذهب دی. ستا دې کې صرف پوجا ده. دلته ودرېږه ولسونه داسې کو یاره دغه ځای کې به نیت تړي، نه مړو داسې به یې تړي، نه مړو داسې به یې تړي، نه دلته به یې تړي، نه کلاو به یې ساتي. د سړي شک راشي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به دا مونږ ته نه ښودلی، دا به خلکو جوړ کړی. کړي دومره اختلاف څنګه په یو شي کې، دومره اختلاف مولا تا جوړ کړی. ان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله والرسول. تاسو چې کله اختلاف راشي نو قرآن او سنت ته یې واړوئ، وایي که نه وایي. نو 1400 کالو کې تاسو فاتحه خلف الامام دی دا قرآن او سنت ته اړولې نه ده، دا ولې پې فیصله نه کېږي؟ کدینا مراد قرآن او سنت دی مولا صاحب 2 منټو د پاره. زه د زکاتونو والا نه یم چې وایي چې هغه مدرسه به د هغه نه وباسو، 6 ځلې وباسو. که چېرې دا دغسې وي لکه دا ته وایي د ستا د خیال مطابق چې ان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله والرسول، ته وایي چې کمې شي کې د اختلاف راشي په قرآن او په سنت یې پیش کړه چې فیصله شي. 1400 کالو کې یوه مسله راته وښیه چې فیصله شي. فاتحه خلف الامام 1400 کاله کېږي، جنګ پې اوس هم چل. امین بالجهر باندې 1400 کاله کېږي، اوس هم پې جنګ. رفع یدین باندې 1400 کاله کېږي، اوس هم پې مړي کېږي. ذکر به بالجهر وي که خفیه به وي، په دې تر اوسه پورې جګړه ده. کومه یوه فیصله ده چې تا په قرآن او سنت پیش کړې ده او د هغې فیصله شوې ده؟ یوه وښایه.
او قرآن ویلی دی سورہ نحل کی آیت را یاد نه دی تاسو ته ټولو ته معلوم دی چې الله فرمایي ما قرآن در لېږلی دی د پاره دی چې اختلافات ختم شي ته یو اختلاف وکړې چې تا په دې قرآن ختم کړي معنی یې غلطه کوي فردوه الی الله والرسول بس تا پلار هم دا ثابته نه کي چې دې نه مراد دا دی چې په قرآن او په سنت پیش قرآن او سنت ژوندی شی هلکه جواب راکا قرآن فیصلې نه کوي سنت فیصلې په دې فیصلې کیږي دای کوي نه په دې کیږي دنیا کې یو فیصله راته وخی مسلمانه چې په دې قرآن باندې تا تر اوسه کړي نو که چېرې قرآن او سنت باندې فیصلې کېدی خو دیوبندی او بریلی به نه وی که نه یو به ترې جوړ وی اوسه پورې فیصله چې وشي دواړه پاتې کېږي پنجپیری او غیر پنجپیری پاتې کېږي هېڅ شی نه پاتې دا ټول به بیا یو موټی شي واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا مسلمانه په خوب دی مسلمانه په دغه لوب غولولی دا لوب د کوم عبادتونه چې ته کوي دا تشې لوبې تا سره اسلام سره شته نه اسلام د یو بل مدد دی ته یې سره پیژنې نه اسلام چا سره د جیب پیسې نیمول دي ته یې سره پیژنې نه اسلام د خپل دشمن چې کم سړی په مسلمانانو په اسلام تیری کوي د هغه غاښونو ماتولو ته اسلام وایي دا ته سره پیژنې نه تبلیغیان یو نمونه اسلام پیش کوي پنجپیری بل نمونه پیش کوي دیوبندی بل نمونه پیش کوي دا اسلام دی او که رشخند دی نو به هر حال ما خبره کوله چې کفار یې پیژني یا پې پوه دي چې اصل شی قرآن دی هغه د قرآن نه هر څه ویستي دومره تفسیرونه یې لیکلي دي او دا په دروغو روایاتو هغه دغه د قرآن اصل مفهوم یې ضایع کړی او ملا لګیا دی چې دا زمونږ اکابرین دي ستا به یې زمانه دي اسلام اکابرینو سره تعلق نه لري اسلام صرف قرآن او رب سره تعلق